الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. اللہ رب العزت فرمائی قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب دے اغا سڑے او خپل مراد او مطلب ته رسیدلی دی هغه تن زکاها چې دا خپل نفس پاک کی. د خپل نفس ته پاکولو معنا دا ده چې دا خپل نفس د خواهشاتو نفسانیو نه او د خپل هوا او د هوس نه دا رابند کی او دا د عقل تابع کی او خپل عقل د الله د شریعت تابع کی. دا مفسرین ترجمه کړي د فلاح. فلاح څه ته وایي؟ چې دا خپل نفس، دا خپل خواهش، دا خپل خواهشات دا د خپل عقل تابع کی او عقل د خپل شریعت او د الله د حکم تابع کی. دا سړی یقیناً کامیاب دی. وقد خاب من دساها، او یقیناً نامراد دے، ناکام دے، من هغه څوک دساها چې ککړ کی خپل نفس لرا، په خاورو باندې ککړ کی، په ګناهونو باندې ککړ کی. او د نفس د ککړوالي معنا دا ده چې دا خپل نفس په خپل خواهش پسی کی او په خپل هوا پسی کی، دا د عقل تابع نکی او د الله د شریعت تابع نکی. دغه خواهشات نفسانیه مخکی کی او دی ورپسې شي. داسې انسان سیوار تباہی او بربادی نه داغه مقدر بل نشته. دا انسان تباہ او برباد دی. اوس د دې یو جلک تاسو ته ښایي چې چا خپل نفس په گناهونو کا کړکړې، د خپل پیغمبر مخالفت کړی دی او د الله د دین د نخو حتی کې کړی دی، نو هغې خلکو ته الله څه سزا ورکړې ده. نو اجمالی طور یو مثال داغه چا پیش کوي چې وقد خاب من دساها کذبت ثمود بطغواها، یقیناً نسبت د دروغو کړی او قوم سمود او قبیله سمود د چا تکذیب کړی او د حضرت صالح علیہ السلام. او دا یې ولې کو بطغواها، په سبب د سرکشۍ خپلې باندې، چې چونکې د قوم کې سرکشي پیدا شوه، د قوم کې بغاوت پیدا شو، د هغه بغاوت او سرکشۍ په وجه باندې د الله د پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تکذیب وکویل، دروغ وای. او دا هغه وخت تکذیب وکو اذ انبعث اشقاها، چې ویلېږه هغه خپل بدبخت لره. اذ انبعث، کله چې راپورته شو هغه بدبخت د دوی او را روان شو. دا قدار زوی د سالف دی، دا پر قوم کې ډېر زورور او بدماش و، دا پر قوم کې ډېر مخوریز و او د خلکو د خلکو سره هم تعلقات و او د یو انډیوالم وه پر قوم کې، هغه ورته به ډېره ګران وه او د هغې ډېر مالونه مو او د دې معجزې د اوښې نه هغې ته ډېر لوی تکلیف و. نو هغه انډیواله ورسره دغه شوه چې ته دا کار وکړه او د دې اوښې نه موږ خلاص کړه. او دې مفسرینو لیکلي دي
چې دا قدار شورو شو پر قوم کې او د لوی وړو نه مشورې اخیستې حتی چې د پردنشینو زنانو پسې پردو ته دننه شو او د هغې نه مې دغه واخیسته مشوره او ټول قوم ورته لبیک وکړو چې بس مړه کا. کله چې حضرت صالح علیه السلام د دې کار نه خبر شو نو قوم ته ویلي فقال لهم رسول الله پس ویلي دویتا پیغمبر د الله صالح علیه السلام ناقۃ الله وسقیاها او یریږئ د اوښې د الله نه وسقیاها او د اوبو د هغې د اوبو د وار او د اوبو د څکلو نه او یریږئ. معنا دا تحذیر دی دا چې وړوړ کتابونو کې تحذیر ویلی دی. حیات النحو کې هم درته استاد به وایي او په دای کې په کافیه کې به هم درته وایي او په شرجامي کې به هم درته وایي. تحذیر ځان ساتلو ته وایي. حضرت صالح ورته وایي چې ناقۃ الله منه احذروا ناقۃ الله او یریږئ ځان بچ کئ د وجلو د اوښې د الله نه. د الله اوښ حمله نه کوي. ګورې تاسو خو پروګرام ساز کړی دی خو د الله د اوښې د مرګ نه ځان وساتئ. وسقیاها او د هغې د اوبو او د اوبو د څکلو او د اوبو د نمبر نه هم ځان وساتئ چې الله په دې اوښه باندې اوبه بندې نه کوي په دې کې رکاوټ ساز نه شئ. فکذبوه دې قوم ویل دروغ وایي ته چا پیغمبر کړی. حالانکه دې بېایمانانو ورته ویلي وو چې د دې کمر نه که ستا په دعا باندې خدای اوښه پیدا کړه موږ په تا باندې ایمان راوړو او دا هغه د معجزې اوښه ده. ناقۃ الله کې دا اضافت برای تشریف دی لکه څنګه په بیت الله کې د الله کور دا ټول اوښې د الله دي دا ټول کورونه د الله دي. ولې بیت الله ته به بیت الله وایي تشریفا دا ټول اوښې د الله دي. دلته ناقۃ الله څنګه وایي تشریفا بله دا چې دا معجزه ده د معجزې اوښه ده. دا د قوم مطالبه کړې وه. صالح علیه السلام 2 رکعته مونځ وکړو او الله ته سوال وکړو چې الله دا دوی سوی وکړه او کمر اوښلېده او اوښه ترې راولوته او د 10 میاشتو بلار به اوښه وه بچی هم راوړو او دومره پی به یې کول چې د ټول قوم به څکله او نه به خلاصېده. فکذبوه پس نسبت د دروغ وکړې قوم صالح علیه السلام ته فعقروها پس دا اوښې زخمی کړه دا خپې وله کټ کړې او بیا یې لاله کړه. دا الله عذاب او الله غصه رالله فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم علیهم دمدمه خازن تفسیری خازن وایي چې دمدمه په معنا د هلاکت باندې دی. فدمدم علیهم ربهم پس هلاکت راوسته الله په دوی باندې رب د دوی هلاکت یې پرې راوسته. دمدمه په معنا د هلاکت ده. هلاکت یې راوسته په دوی باندې رب د دوی بذنبهم په سبب د ګناه د دوی. او معنا یې دا ده چې اطبق علیهم ربهم عذابه بذنبهم الله برابر کو په دوی باندې خپل عذاب په سبب د ګناه د دوی باندې. نو فسواها برابر یې کړو برابر یې کړو چې کنه فسواها پس برابر یې کړل دوی پس شي باندې برابر کړو زنانا نارینا لوی او وړوکې بدماش او غیر بدماش ټول لا وکړو. اوس دا الله رب العزت په دوی باندې عذاب راوسته او د دمدمې معنا دا ده چې داسې عذاب چې د اول نه تر آخره پورې قوم هلاک کی. یعنی معنا یې ده استیصالي عذاب چې بېخکني وکړي د قوم
یو تن تې پاتې نه شو، غونډې مړه کړه. اوس دونه لوی قوم په زرګونو باندې دا الله تعالی د مخ د ځمکې نه هټاو کو. باچایان چې کله د یو ډېر لویه جتې او د یو لویه ډلې خلاف کول غواړي نو هغوی په دې سوچ او فکر شروع کړي چې که د لوی قوم او د لویې ډلې سیاسي ډلې مخالفت وکړمه نو زما حکومت کې به شورش ساز شي، بسا اوقات کېدی شي زما د حکومت ختم شي. نو ډېر کارونه کوي د یارې نه کوي. الله ته دا یاري نشته، ولا یخاف عقباها، او نه یریږي الله پاک د عذاب د انجام کار د دی نه چې ګینې د سمودو د دې سمودیانو د بچ کولو نه د دې د تپوس کولو څوک به راپاسي او الله ته وایي چې دا کار دې ولې وکړه او دا خو تا زیاتې وکړه او دا دې ولې وکړه، موږ د دې بدل به تا نه الو. نو داسې کوجا شته دی په دې دنیا کې چې راپاسي او د الله نه دې خبرې تپوس وکړي. ولا یخاف عقباها، نه یریږي الله پاک د انجام کار د دینا چې زمانه به څوک تپوس وکړي او یا به مانه څوک بدل واري د دوی داسې نیست و نابود کړه. دا د الله رب العزت د هغې یو جلب پیش کړه چې کوم خپل خلک خپل نفس په ګناهونو ککړ کړي، په ګندګۍ ککړ کړي، په شرک او کفر او تکذیب باندې ککړ کړي. دا د هغې یو جلد شو. وګورئ تفصیل د دې په نورو صورتونو کې ډېر لوی شوی دی. دلته خو صرف د جلد او د مثال په شکل باندې الله دا ذکر کو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطائف او ترجمو باریکو باندې پوهه کې د سره سره الله موږ د پرې وایند کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمتۍ تباهي کړي. الله زموږ ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کې خدایا دې کې کم کمی دی د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله موږ د نیکۍ یو قدمي خیرې ته مضبوط او محکم کړي، د قرآن او سنت چینې توحید او سنت چینې روانې کړي. د دین خدای پاک د دین کارکنان پیدا کړي، خدای داعیان حق پیدا کړي. دینه خدای پاک د دینه داسې خلق پیدا کړي چې ستا د دین خدمت په صحیح طریقه باندې وکړي. یا الله زموږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي. یا الله دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترینه ذریعه وګرځوي. الله د دې په وجه باندې زموږ نه راضي شي او د دې په وجه موږ معاف کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه